محکمه سوی ګیس ملکن ضلع کې ولسته سہولت او سانتیاګانو ورکولو کې د ناکامۍ سره مخ شوي. د ملکن تحصیل تاڼه بایځای کې چم کورونو ته 3 میاشتې اګاو د سوی ګیس ورکولو په منصوبه کار پیل کړی شو چې ورته د سیمې ټولې لارې وکنستې شوې، خو د بد مرغه صرف په نیمه لار کې سوی ګیس پایپ لاین خور شو او دغه منصوبه هم په دغه ځای نیمګړې پاتې شوه. 3 میاشتې تیرېدو سره نه سیمې ته د سوی ګیس سہولت ورکړی شو او نه کنستې شوي کندې بندي کړې شوې چې له وجې یې د روزانه په بنیاد خلک هم دغه نالو ته پریوځي او ځایي خلکو خصوصا ماشومانو او زنانو ته پتګ راتګ کې ډېر مشکلات را مخې ته شوي دي. مشکل مونږ ته اوس دا دی چې زموږ یو په دې کوڅه کې دلته د زنانو مدرسه ده، په هغې کې واړه راځي، زنانه راځي، یا ورته لویږي، هغه راته خیرې کوي. اوس مونږ په هغې ستومانو چې خدای پاکه دا شی رامنځ ورې کنلی دی، په خپلو کنلو ستومانو لا 2,000 روپۍ هم ورکړي دي. مونږ دا غواړو چې اوس موجوده وخت کې مونږ ته دا ګیس ولګوي چې زمونږ دا کوڅه بنده شي، دا پخه شي چې زمونږ زنانه واړه لوی واړه په تګ روان کړي. که څوک سوزکۍ راولي، رخصه راولي، د شپې بیمار لا تکلیف شي چې دا پېږي. مونږ ته د ماشومانو تکلیف شته، مونږ ته د زنانو تکلیف شته، مونږ ته د لویو تکلیف چې باد و باران وشي تشي ښکته غورځېږو. دا 3 فوټه جوړ لښتې دی، دې ته ماشومان غورځېدلي، دې ته لوی غورځېدلي، زنانو ته مدرسې له راځي، زنانو ته غورځېدلي دي. ځایي خلک ګیلهمن دي او وایي چې محکمه سوی ګیس دا منصوبه سرته نشوه رسولی، نو ولې یې روغې لارې ورانې کړې. ځایي خلکو د محکمه سوی ګیس اعلی چارواکو نه د پوري ایکشن اخیستو غوښتنه کړې. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایځای، مالکن.